واورئ چې نن د سهیل خان بوکسینګ پروموشن په پیښور کې منعقد شوی دی. دې سره به د پاکستان او افغانستان تعلقات باندې یو بهتر اثر غورځېږي. دې کې د مختلف شهرونو نه د افغانستان ملک هم حصہ اخیستی ده او کلاړیان په دغه باندې لوبېږي. نو دوی سره هم خبرې اترې کوو. زموږ چیف ګیسټ راغلي دي، دوی سره هم خبرې اترې کوو. د ټولو نه مخکې خو زه دې له ډېره شکریا ادا کوم چې دومره ښایسته پروګرام یې برابر کړی دی او داسې پروګرام دپاره موږ هر ټایم کې راتلی شو. بله خبره دا ده چې دا کم کسان راغلي دي دا ټول زموږ میلمانه دي. موږ د ټولو شکریا ادا کوو، کو د کابل دي او کو د پاکستان دي او کو کوم ملکونو نه دا کسان راغلي دي، د کومو صوبو نه راغلي دي. ډېر ښایسته پروګرام روان دی او ډېر ښایسته پروګرام وشو. بوکسینګ ایونټ چې کوم منعقد شوی دی انټرنیشنل افغانستان او پاکستان په دې کې حصہ اخیستی ده، د دې یو بل تعلقاتو باندې به څه اثر غورځېږي؟ دا خو ډېره ښه اثر به غورځېږي او دا زموږ هم خوش قسمتي ده او د افغانستان هم خوش قسمتي ده چې د دې نه آغاز وشي او دغه رنګې په مزه مزه دا وړه واړه ګیمونه غټو ته لاړ شي او بیا زموږ سیاسي کم خلک چې دي دې کې مغیري حصہ پوره والي او انشاءالله دا زموږ د خوشحالۍ خبره ده د پاکستان دپاره او د افغانستان دپاره. حاجي صاحب د خپل پاکستاني عوام دپاره او بار عوام دپاره څه میسج ورکولی؟ د پاکستان عوام دپاره او زموږ د دې بار عوام دپاره همدغه رنګې پکار دي چې نشې مشې نه کوي او همدا ګیمونه کوي. همدا هر رنګې پروګرام چې کم وي که نه په پاکستان کې زموږ ټول میمان دي، میلمانه دي راغلي دي. موږ د دې ته هرکلی وایو او بل زموږ د پاکستان عوام چې کم دي ماشاءالله د دې دا دغه هم دی روایت هم دی چې دې د میلمنو ډېر قدر او عزت کوي. خو ماشاءالله دا شعیب ناظم او سبدلي صدر دا خو چانه پټ نه دي ماشاءالله دا ډېر مشهور خلک دي، جرګې هم کوي، سیاست هم کوي او داسې پروګرامونه هم ډېر برابروي. اول خو ستاسو شکریا میډیا ادا کوم چې زموږ دا میسج د پښتنو ته او د ټول دنیا ته ورسیږي چې موږ پښتانه د امن خلک یو او دا لوبې چې کومې دي دا د پښتنو د دوه ملکونو پښتنو د لر او د بر پښتنو چې کوم دی د یکجهتۍ دپاره دا لوبې کیږي چې موږ نه خلک دا دغه والي چې موږ امن پسند خلک یو، موږ د شر خلک نه یو، موږ دهشتګرد نه یو. سبزلی کاکا چې کوم دی زموږ د میټروپولیټن د ANP ډیپټي جنرال سیکرټري دی او سابقه هم چې کوم دی نایب صدر هم پاتې شوی دی. د دوی خدمات د عوامي نشر پارټۍ دپاره او د پښتنو دپاره د چا نه پټ پناه نه دي. حاجي اکبر بابر چې کوم دی یو خدمتګار انسان دی، تاسو ته پته ده مهمان نواز دی او الله پاک دې ښاد او آباد سره ستاسو لري. میسج ورکول غواړي ینګ کول لپاره دا میسج ورکول پکار دی. ینګ کول نه غیر چې کوم دی زویم چې د غټو له دا میسج ورکو چې نن سبا کم حالات روان دي، کم ماحول دی، کم ازغي ماحول دی او په هغې ماحول کې زمونږ ځوانان دا کومه لوبه کوي یا کوم د ګیمنګ طرف ته روان دي نو دا ښه خبره ده او د دې نه دا خبره ثابتېږي چې موږ دنیا ته دا میسج نن ورکوو. یو طرف ته که تاسو وګورئ طالبانایزیشن دی، یو طرف ته که تاسو وګورئ نشې ډېرې زیاتې دي. پرون هم زمونږ چې کوم دی د پولیو ورکران شهیدان کړي، نن سهار هم زمونږ د فورسز کسان شهیدان کړي. نو موږ هغه خلکو ته دا هغه ایلیمنټس ته چونکې پرون APS تېره شوې ده د هغې په وساطت سره موږ دا وایو چې که تاسو زر پیرې دنیا ته دا ښودل غواړئ چې پښتون دهشتګرد دی، خو موږ دا ثابتول غواړو چې پښتون دهشتګرد قوم نه دی، پښتون امن پسنده دی. نن که د لر او که د بر پښتون دلته په یو ځای باندې ولاړ دی د لوبې په حیثیت باندې، نو دا هم موږ دنیا ته ثابتو چې موږ پښتانه امن غواړو. بابر حاجي زموږ ډېر زیات خدایي خدمتګار، زموږ ډېر ملنسار دوست دی. بابر حاجي چې کوم دی د 3 ورځو کې زما په مخامخ باندې په اورمړو کې یوه ډېره اهمه روغه وه، هغه بابر حاجي صاحب وکړه. د هغې نه غیر چې کوم دی اوس په مسیزو کې بله روغه وه هغه هم حاجي صاحب وکړه. نو حاجي صاحب بابر زموږ چې کوم دی د هغه خدمات یو مهمان نواز انسان دی. شعیب ناظم چې کوم دی دا زموږ کشر دی، زموږ وراره دی. دا 2 پیرې الحمدلله ناظم هم پاتې شو. اوس دا ټایم موږ سره په میټروپولیټن کې زموږ نایب صدر هم دی. چیف ګیسټ راغلي و، د هغوی خبرې هم تاسو واورېدلې چې داسې قسم مقابلې دلته کول پکار دي چې هغې سره د نورو ملکونو او د پاکستان تعلقات یو بل سره مضبوط شي. کیمرامین توفیل احمد سره رینا ګل، پیام خیبر، پیښور.